الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. یو ملګری سوال کوي چې یو فقیر ته دومره زیاتې پیسې په زکات کې ورکول چې هغه فقیر په دغه پیسو سره مالداره کیږي، یعنی صاحب نصاب جوړیږي، نو دا شی عمل دا څنګه ده؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، یو فقیر ته دومره زیاتې پیسې په زکات کې ورکول چې هغه فقیر ورسره دغه پیسو سره صاحب نصاب ګرځي، یعنی مالداره کیږي ورسره، نو دا شی عمل سره زکات ادا کیږي، خو لیکن دا عمل مکروه ده. البته یو فقیر ته ټول زکات یعنی نصاب نه زیاتې روپۍ ورکړي او فقیر هغه سره خپل قرض یا ضروریات وغیره هم ادا کی او دی قرض او دا ضروریاتو نه بعد کې د فقیر سره دومره زیات روپۍ پاتې شي چې هغه روپۍ سره دغه فقیر صاحب نصاب نه جوړیږي، یعنی نصاب ته نه رسي، نو دا شی طریقې سره یو فقیر ته ټول زکات ورکول دا بیا مکروه نه دي. البته دغه دواړو طریقو سره زکات ادا کیږي، خو لیکن اولنی کوم عمل دا مکروه ده او دویم کوم عمل دا مکروه نه ده. زکات دواړو سره ادا کیږي. رد المختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 353. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.